الله جل شانه سورة النور کی احکامات د فردی چې دین دا بیانوي. د فردی احکامات چې څومره اهم دي او د هغې اوریدل چې څومره ضروری دي نو نه د معلومه. خو زنانو ذات لفکار دي چې یو د سورة النور کې چوټي چې دا بالکل رانه ولي، ځکه چې حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای علموا رجالکم سورة المائدہ وعلموا نساءکم سورة النور. تاسو خپل سړو ته سوره مائده دا وخایئ او خپلو زنانو ته سورة النور چې دی نو دا وخایئ. نو معلومیږي چې سورة النور دا د زنانو د پاره ډیر اهمیت لري. نو سړي اگر چې د قرآن نن سبا ډیر په غفلت کې دي، خو کوم زنانو ته چې زمونږ आवाज وررسي او د لوډ سپیکر د आवाज تر کومه پورې رسي، نو د ټولو زنانو لپاره دي چې دې صورت ته ښه په غور سره چې دی نو دا کینی او ښه چې دی په ښه انداز کې دا زوت کی او عمل کې راولي، ځکه چې اصل زندگی دا عملی ده. عملی زندگی کې راوستل دا ډیر ضروری دي. ننم الله جل شانه مونږ ته یو حکم بیانوي. کینه بس کا تم کینه فرمائی الزانیۃ والزانی، بدکاری کون کی زنانا، والزانی او بدکاری کون کی سړی، زناکار سړی او زناکار ښځه. الله فرمای فجلدوا كل واحد منهما، تاسو وخه هر یو د دې دوانو نه 100 جلده سل کوړي. زناکار سړی او زناکار ښځه کله چې یو سړی زنا وکړي د ښځې سره، نو کو دا غیر شادي شده وي، واده نه وي کړی، الله جل شانه فرمای چې دا سل کوړی چې دی نو دا ووخی. او کو چرې دا شادي شده وي، واده کړی وي، نو دغه واده کړي چې کله دی دوانه زنا وکړي، الله فرمایي چې فرجموهما، دا دوانه چې دی نو دا رجم کې رجم، مسلمانان دی راجم شي او دا دوانه سړی او ښځه دا د پکانو باندې چې دی نو وولي او رجم دی کې مړه دیږي. الزانیۃ والزانی، الله فرمای زناکار سړی او زناکار ښځه فجلدوا كل واحد منهما، پس اوخه هر یو د دې دوانو نه 100 جلده سل کوړی چې دی نو دا ووخه. دا حکم د دې لپاره یو څو شرایط دي. یو شرط دا دی چې دا مسلمانان وي، دویم دا دی چې دا عاقلان وي، او دریم دا چې دا بالغان وي. نو یو شرط پکې د اسلام دی، دویم شرط پکې د عاقل دی، او دریم شرط پکې د بلوغت دی چې دا دوانه بالغان وي. نو کو چرې بیا دا شادي شده وي، واده کړی وي، نو دا دوانه رجم کې، او کو چرې غیر شادي شده دا کار کړی وي، نو دا دوانه چې دی نو سل کوړی ووخه. بیا حدیث کې راځي چې سل کوړی هم ووخه،
او د سل کوړو سره ملک بدر کې، یعنی د خپل ملک نه چې دی دا دوانه وباسه، وطن نه چې دی نه دا وباسه. نو د وطن نه د ویستو دا حکم امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا سیاستن دی، دا نور خلق د دین عبرت والی یره یو وال او بل دا چې د کری نه ووت. یا فرمایي ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله، او دیننی وی تاسو دوالو لرا تاسو ټولو لرا په بار د دوانو کې نرمی لرا د الله په لار کې، یعنی دا سنا چې تاسو په دې دوانو کسانو باندې خپشه او یره معافي کې نه، دا دوانه به نه معاف کوي چې الله یو حکم مقرر کړی تاسو د بار د معافي لار نشته دی. او یادار چې لکه درې واخې خو دسې واخې چړو خوږی نه په مزه مزه واخې نه دسې بم نه کې کوړه به ورکې چې دې ته په درد وررسي تکلیف وررسي. ان کنتم تؤمنون بالله، کو چرې تاسو ایمان لرئ په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخر باندې، نه داسې کار مه کوئ چې دوی سره څه وکړي نرمي وکړي، نه نرمي ورسره مه کوئ. یو خدا شو ورکه عذاب سزا ورکه سخت سزا ورلا ورکه. وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، الله فرمای او دا چې حاضر شي سزا د دې دوانو ته یو وډل د مؤمنانو، چې وډل د مؤمنانو راشي او هغه وګوري چې دوی له دا سزا چې دنو دا ورکول کیږي، سزا ورته ملاويږي، دا نور خلق دا به هم عبرت واخلي. نو کو چره د اسلام په دې قوانینو باندې دا عمل کېدلی نو نن بچی دین زنا بنه کېدا. کو چرته یو پیرا د دې ټول خلکو په مخ کې یو کس ਸੰسار کړی شو او دا په ګټو باندې وښتو مړ شو، نو بیا به هو سو ګناه چې دنه دا بهونه کی، سو زنا چې دنه دا بهونه کی. یو غیر شادي شودا د سل دوری ور کړی شو، سل کوړې د خلکو د مخه دا اوخلې شو، نو دې بچری هم زنا چې دنه دا بهونه کی، دې بچریم بدکاری چې دنه دا بهونه کی. او کاش چې د اسلام چې کم قوانین دي په هغه څوک عمل نه کوي، او کم چې د لاډمیکاري قوانین دي خلک په هغه بس روان دي، او د اسلام قوانین د خپلاندې کړي. نو دا ځکه نن سبا ګورې ګورې نو سوشل میډیا به د قتل نه خالی نه وي، چې ګورې نه یاره نن چا پلار وجلې دی، چا رور وجلې دی، چا په یو کور کې 10 مړي وکړل، چا 7 مړي وکړه. دا ولې داسې د جرمونه چې دي نو دا کال په کال سیوا کیږي. نن چا سینې سره بدکاری وکړه، نن چا د الک سره بدکاری وکړه، چا دا کار وکړو، چا دا کار وکړو. دا دومره جرمونه چې دا عام شول. دا ولې عام شول؟ دا ځکه چې په اسلام باندې عمل نشته، د قرآن په قوانینو عمل نشته. کو چرې د قرآن په قوانینو باندې عمل کېدلو نه به چا ظلم کړی وي. یو ظالم منو لګېدلی چې بې ګناه ماشومان یې وجل به، یو ظالم منو لګېدلی چې ماشومانو سره بې زیاتي کول یا به ماشومانو جنکو سره زیاتي کول. خو چون کې د اسلام قوانین نشته او په هغې باندې عمل نشته، نن یو سړی ولګي بل سړی مړ کی، بل وضع قانون چې دی نو دا بری کې ولې پیسې ورکړي، قصدن عمدن قتل وکړو، دې بدله او قصاص دی. او زمونږ هغه فکر مفتو کې پرېږدي او داسې ګرځي. بیا زنا وکړي فکار دار چې شادي شده دی دا رجم کا، دا مردار کا، دا مړ کا. زمونږ قوانین نشته چې هغه راونیسي. وجل خلاف بله خبره ده، یا یو سړی غیر شادي شده دی او زنا یې وکړه، دا راونیسه او دله کوړې ورکه. خو چونګې په دې به عمل څوک کوي؟ عمل په دې خبرو باندې نشته. نو د عمل کولو لپاره اسلامی قانون چې دی نو دا راوستل ضرورت دی، چې موږ په خپل ملک کې اسلامی حکومت چې دی نو دا راولو. او موږ خلک اسلامی حکومت نه غواړو. ولې؟ چې زموږ ذهنونه داسې ذهنو ته رسېدلي دي، او که چېرې په موږ باندې اسلامي حکومت راغلو
نو موږ به هغه برداشت کولی نشو. موږ به هغې ته بیا غاړه نه ږدو، یاره دا وګوره دا سړی سنګسار وکړو، دا وګوره دلې دورې ورکړې، دا وګوره دنه لاس کټ کړو. نو که یو څو پېرې په دې اسلامي قوانینو باندې عمل وشو نو غون جرمونه چې دي نو دا به ختم شي. الله فرمایي الزانیة والزانی، بدکار زنانه او بدکار سړی، فجلدوا كل واحد منهما، پس اوخه هر یو د دې دواړو نه 100 جلده او سل کوړې، ولا تاخذکم ادیننی وی تاسو لرا بهما د دې دواړو په بدل کې رأفت النرمی، ان دې چې تاسو په اړه اوسې د نرمي وسره وکي فی دین الله د الله په حکم کې، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، کو چرتا سو ایمان لري په الله باندې او په ورځ د اخر باندې، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، الله فرمایي دا چې لکه حاضر دي شي وډلا سزا ورکولو د دغه دوانو ته د جماعت د مؤمنانو یو جماعت چې دی دا دی وته حاضر شي د سره بارا د عبرت تفاره چې د عبرت والی. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله.